متنو نن پدی کلی باران دے دلتا ختم دا قرآن دے ہو دلتا ختم دا قرآن دے او احسان دا پاک رب العزت دے او تلوی کتابی شرافات دے او راکڑ منگتا سعادات دے راکڑ منگتا سعادات دے او تشریف راوڑے نن زمونگ شیخ القرآن دے دلتا ختم دا قرآن دے ہو دلتا ختم دا قرآن وی دا رحمتنو نن پتی کلی باران دے دلتا ختم مدرسہ رحمت للعالمین محلہ سیدان چمکنی کی دستر بندی یو پروح پروگرام دا پیر طریقت اور رہبر شریعت سید عبید اللہ شاہ وزیر صدارت منعقد شو. دی پروگرام مشر ملما حضرت علامہ محمد ابراہیم صدیقی وہ. دی پروگرام کی دا علماء مشایخ و سرسرہ دا عوامو یولوی تعداد شریک وہ. دا مدرسی محتمم مولانا ظفر اللہ کریمی راغلو من منو تپاقی راغوی او دا مدرسی کارکردگی پیش کا. علماء کرامو دا قرآن پا عظمت بندی رنا واچولا او د حضرت می عمر سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د یو کامل درویش او د کامل ولی په خوا کې ناستیو او ماشاءالله ډیر خپل مجلس شو. الله تعالی دې په خپل درگاه کې قبول او مقبول وګرځي. دا مجلس لخيره د قران عظیم شان د دستربندۍ سره او دلته ډیر خپل مدرسه ده د قران عظیم شان خدمات پکې کیږي. زمونږ مولانا ظفر الله صاحب دی نور مرګري قرا حضرات پکې خدمات کوي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بهترین خلق هغه دي چې په خپل قرآن زده کی او بل ته ورخوي دی. نو الحمدلله دلته ډېر ښکلي انداز سره درس او تدریس شروع دی. الله تعالی دې دغه مدرسه کامیاب او کامرانه ولري. الله دې ورته بیا په خوشحالو باندې راولي. ماشاءالله ډېر ښکلی بارونقه پروګرام وشو، روحاني وجداني پروګرام وشو او علماء کرامو مشایخو په ډېر ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. او بل د پروګرام کې یو دا محسوس کړم د دې د اساتذه کرامو او خواري او محنتونه چې چا پوزیشن یې اغستې وې، چا حاضرۍ پل لګولې وې او چا پټکې په سر کړی و د نبي علیه صلات وسلام سنت مبارک خپل کړی و، هغوی ته انعامات ورکړل. او دا یو ښه اقدام دی چې په دې باندې د نورو طلبه کرامو حوصلې بلندې شي او هغوی هم دې طرف ته مایله شي چې دې طرف ته وګوري چې او موږ هم د خپل محبوب علیه صلات وسلام د سنتو سره مینه کوو، موږ هم خواري کوو، محنت کوو، موږ هم د خپلې مدرسې ته په پابندۍ باندې ځو، نو موږ ته به هم سبا له داسې ایوارډ او انعام میلاویږي. دا یو ښه اقدام دی او چې کله اخلاص وي نو اخلاص یو داسې دولت دی چې د مقابله هم نشته او د طاقت هم نشته. زما یقین دی چې محترم وروڼه مولانا ظفر الله صاحب د هغوی سره جمله یاران دوستان په دې مسجد رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دې کې څومره کوششونه کوي، د درس او تدریس سلسله څومره روانه ده. زما یقین دی چې انشاءالله دا به د اهل سنت و جماعت یو مرکز رب کائنات د ځای وګرځي. زموږ په دغې مدرسې رحمت للعالمین کې الحمدلله اتلسو ماشومانو د قرآن عظیم الشان ختم وکړو او په ډېر ښایسته انداز سره او د الله تبارک وتعالی فضل دی چې په لږ مختصر وخت کې زموږ د مدرسې ډېره ترقي وکړه او دا دغه علاقې د خلکو د چمګنو د دوی دا ډېره مهرباني ده چې دوی د خپل بچي مونږ سره راستئ او په دغې رحمت للعالمین مدرسه کې دوی د دې خپلو بچو باندې هغه سبقونه وایي. د الله تبارک وتعالی فضل پې باندې کېږي. انشاءالله دې کال صرف د ناظرې 18 ماشومانو روان ځله به انشاءالله د حفظ وي او دې سره سره زموږ په دغې مدرسه کې د سیکنډ ټایم باندې د هغه طلبو دپاره چې کوم هغه سکول ته ځي د هغوی دپاره موږ یو خصوصي پیکیج بل هم ورکړی دی چې انشاءالله د اختر د 15مې ورځې نه پس به دلته کې د درس نظامي یعنې د کتابونو درس به هم شروع کېږي. زما ټولو دوستانو ته او ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې کوم خلک په خپلو بچو باندې قرآن عظیم الشان وایي یا د دین علم پې باندې زده کوي هغه دې موږ سره رابطه وکړي انشاءالله چې په دغې مختصر وخت کې او په دې لږ غونتې وخت کې به د دوی ته او د دې بچو ته ډېر خیر هغه ور حاصل شي. الله تبارک وتعالی دې ټولو له توفیق ورکړي چې خپل بچي قرآن عظیم الشان ته کښېنوي او د قرآن عظیم الشان حافظان او عالمان یې جوړ کړي. په اخره کې پیر طریقت و رهبر شریعت سید عبدالله شاه صاحب د ملک و قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښته. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.